د ابلیس قسم او د الله جل جلاله جواب. حدیث کی راضی کله چې الله رب العالمین ابلیس لعنتی کړو د جنت نه راوشړلو، نو د ابلیس د الله جل جلاله نه مهلت وغوښتو چې ما ته مهلت راکا. نو الله رب العالمین ورته مهلت ورکړ د قیامت د ورځې پورې. نو ابلیس قسم وکړو او ویل وعزتك لا خرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح. ډېر مضبوط قسم یې وکړو چې زما د ستا په عزت قسم وي چې زه به تر هغې پورې د بني آدم نه د دې د آدم اولاد نه د دې د زړونو نه جدا کېږم تر څو پورې چې په دیو کې روح. یعنی مطلب یې دا و چې زه به همیشه دیو ګمراه کومه تر څو پورې چې دی ژوندي. یعنی په خپل ژوند کې نفس انسان د آدم اولاد زمانه نشي بچ کېدی، خو که مرګ راغی د مرګ نه وروسته بیا شیطان اثر نشي کولی د انسان په اعمالو کې او نه د دې په دوکه کې. نو الله رب العالمین د طرفه ورته هم جواب وشو. شیطان دا قسم وکړو د الله رب العالمین په عزت باندې، خو الله رب العالمین په جواب کې ورته وفرمایل وعزتي وجلالي لا حجبت عنه التوبة ما دام فيه الروح. چې زما د هم په خپل عزت قسم وي، زما د هم په خپل جلال قسم وي چې تر څو پورې په دې انسانانو کې د دې آدم په اولادو کې روح موجودي، زه به دیو نه توبه نه اوچتومه، د توبې دروازه به په دیو نه بندومه. یعنی همیشه به دیو ته د توبې دروازه کولاوي څو پورې چې دی ژوندي وي. نو د الله تعالی د طرفه د توبې دروازه پرانیستې ده او د شیطان کوشش دا دی چې مونږ او تاسو ګمراه کړي، مونږ او تاسو همیشه د پاره د جهنم خشاک جوړ کړي. نو لہذا اوس مونږ له پکار دی چې د الله تعالی صحیح بندګي وکړو، د الله تعالی نه معافي وغواړو، د خپلو ګناهونو نه خلاص شو.